رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. دا سورة نساء آیات نمبر سلورم او پارا نمبر سلورما رکو نمبر 12. آیاتی کریمه کې د علماء مفسرینو د وینا مطابق مسله د مہر ذکر کړي. مخکې آیاتی کریمه کې مسله د نکاح ذکر شو. د یتیمانانو جنکو سره او د هغې باره کې مونږه تفصیلي خبره وکړه او عامه خبره هم پکې د نکاح ذکر شوه. اوس آیاتی کریمه کې مسله د مهر ذکر کوي او دې نه تعبیر کوي علما مفسرین په دې خبره باندې چې زنانو ته تاسو خپل مهرونه حواله کړي. د آیات کریمه کې مسله د مہر ذکر کوي. مہر دا په نارینه باندې د زنانه حق ته ادا به ورته ورکوي، دا به زنانه ته حواله کیږي. د آیات کریمه کې مسله څه ذکر کوي؟ د مہر. وآتوا النساء تاسو ورکړئ زنانو ته صدقاتهن مهرونه داغي، صدقاتهن صدقات ورته ذکر مفسرین وایي چې دې سره د انسان او د نارینه میلان صحیح طریقې سره برابري. او آیات کریمه کې حکم دی، امر دی په دې باندې چې تاسو زنانو ته مهر حواله کوئ. زموږ د معاشره کې چې دا نکاح تړلی شي که نه، چې کله مهر متعین شي مهر څومره دی نو وایي مهر دی 2 تولې ځمکه او 3 مرلې سره زر. صحیح دی که نه؟ نو وایي 2 تولې سونه ده او 3 مرلې آباد کور دی یا 15 مرلې. نه دا د الک کور ورته وی لږ راکم شه خبره کېږي، نه بیا ورته جینۍ دا کور والا وی وایي چېرته وړي، خو د جینۍ او د خاوند یې دی که وایي چېرته وړي وی وایي د خاوند یې دی که دا خبره بلکل غلطه ده. صحیح ده که د جینۍ کور والا ورته وي بس 15 مرلې ځمکه یا آباد کور او 2 توله کالي، خو چېرته وړي، خو بس د ښځو د خاوند دي که نه په شریکه باندې چېرته خو یې وړي نه. دا خبره چورلټه غلطه ده. صحیح دی که نه؟ ځان پوهول پکار. ځکه ماشاءالله مشران اکثر چې دي نو خامخا د نکاح په دوران کې دا خلک بلي مشران د چا مسله یادي چې کم مهر متعین شو د نکاح په دوران کې 15 مرلې ځمکه ده، 2 توله کالي دی یا صرف کالي دی یا صرف نغدي دی، دا د زنانه سیز شو. دلته یو فیصله وه، هغې له ثمرګیر راغلي وو کسان پکې ناست. نو مونږ ورته لکه خبره وکړه که نه، وایي راځي تاسو وکړئ زموږ پکې نه چوسېږي. زموږ پکې وایي نه چوسېږي. دا د زنانه مهر دی چې دا چا بیا نه چوسېږي، دا د خپل حق دی. او دې څه وایي زه به د هغې خپل هغه بیا له خبره ده،
لیکن حق واجبه په نارینه باندې دا مهر دی دا به هغې له ورکوي دې کې د چا هېڅ کار نشته دی که په خپله خوشحالۍ باندې دا مهر خاوند له ورکوي یو که ورور له ورکوي یو که زوی له ورکوي یو که پلار له ورکوي یو که خور له ورکوي دې کې چا کار نشته دی زموږ معاشره کې څنګه چل دی که خاوند له ورکوي ورته بډې والي او که خور له ورکوي یا رور له نه خاوند ورته وایي شابه ځه کور ته ګینه یو دوه درې دا خبره نه چې کله تخصیص د مهر وشو هغه مهر به دا د زنانه حق دی دا د خپل حق دی دا د هغې شو دا د هغې شو نو بیا به کار داسې ده چې انسان داسې وي چې به صرف 2 تولې کالي شو دا به هغې شو ورسره ځمکه هم دا د هغې شوه یو عالم دی ډېر لوی عالم تېر شوی دی هغه وایي د معاشره کې چې نکاحګانې کېږي نو اکثر زموږ د معاشره کې داسې نکاح کېږي وایي یاره 2 تولې کالې شو او څومره چې حصه مساوه د دې لږ په کور کې زموږ رسي وایي هغه د ښځې مهر کې ورله ولیکئ کور کې 15 مرلې 3 مرلې عالم لیکلی دي وایي یاره وایي دا ډېر بې خونده سړي د هغه خبره کوم خپله نه کوم وایي دا ډېر بې خونده سړی دی چې داسې خبرو کې چې څومره زما په کور کې زما د زوی څومره حق دی هغه او 2 تولې کالۍ دا د جینۍ مهر شو وایي د دې سړي دا زوی وایي دا بیا د ښځې په کور کې اوسېږي چا په کور کې اوسېږي د ښځې کور کې اوسېږي دا خو د هغې مهر شو که نه وایي څومره حصه مساوات چې زموږ په کور کې زما د زوی رسېږي 15 مرلې د 6 مرلې وایي هغې مهر شو زما د وینګو او سره 2 تولې کالۍ شو عالم لیکلی دومره بېکاره سړی دی چې دی بیا د ښځې په کور کې اوسېږي ځکه دا خو د هغې شو که د چا نه چلېږي تاسو پوهېږئ که قیمتي خبره ده نه کوشش پکار دی دا چې دا ټولونه ټول یو ځای وي او د ښځې پکې مال وي بیا چې تقسیم کېږي نو هغه مهر به د هغې د خاوند حصې نه به کټ کوي یا که نه دا به هغې د سره ورکوي نو بس معاشره کې خو خبره ده چې دا به خاوند ورکوي نو به د خاوند د حصې نه به کټ کېږي د خاوند د حصې نه ځکه چې خبره داسې شوې ده عرف کې خبره هم دا شان چې دا خاوند پسې ده که د سر نه بیا به ورونه وایي چې وله دی که ته څه کې نو دا به د خاوند د حصې نه کټ کېږي نو یو منټ نو معاشره کې زموږ دا خبره رایجې دي وروسته هر بیا تپوس کوئ ځان سره سوالات خپل دغه کوي بیا زما تپوس کوي نو معاشره کې دا خبره ده نو وایي دا سړی چې دی وایي دا د ښځې په کور کې اوسېږي نو ګویا چې زنانه مالکه شو د خاوند یې مملوک شو صحیح دی که نو وایي داسې مه کوئ داسې وکړئ یو کنال 2 کناله 15 کناله یو جیره پلاټ خو ورله ورکړه پلاټ ورله ورکړه ډېر پلاټونه یو پلاټ ورله ورکړه او یو 100 تولې کالۍ خو ورله ولیکه صحیح ده او یو 50 لک روپۍ خو ورله ولیکه داسې وکړه خو داسې وایي مه کوه چې ته بیا د هغې په کور کې اوسېږې صحیح دی دې خبر زموږ فکر نشته دی زما خیال ته هم فکر دی نو وایي خیر دی داسې وکړې مهر کې یو کنجوسي مه کوئ او د جینۍ کور په دې ټینګېږي نه چې شابه څومره به خامخا کې نبی کریم محمد عربي فرمایي مهرونه څه کې کم کې نکاحګانې به اسانې شي سړو ته وایي مهرونه ډېر ورکئ د دې کنجوسي مه کوئ ای ته وایي ډېر ورکړئ کنجوسي مه کوئ دې ته وایي کم کې تاسو چې نکاحګانې څه شي اسانې شي ښایسته خبره ده نه معاشره کې داسې خبرې زموږ چلېږي اکثر چې دا بیا به دې ته وځي دویمه دا خبره کېږي معاشره کې د نکاح په دوران کې خبره پاکه نه شي مهر د دې خبرې صفا نه شي چې کله معاشره کې د جینۍ دا مشرانو ته نیوکه وي چې کله نیوکه کېږي او کله سلیکشن کېږي انتخاب کېږي په هغه دوران کې هر خبرې پاکول پکاري دومره مهر وي دا د هر څه وي په وخت باندې بیا اکثر چې دی کله چې جنج راشي او نکاح تړلی کېږي نو هغه دوران کې بس بیا یو بل سره دي مشته ګرېواني نه بیا خبره ډېره بل فازي یو دې خبرې خیال پکار دی خو دلته مسله د مهر ذکر کېږي د مهر دا طریقه ده نو یو مهر چې دی دا به د ښځې حق دی دې کې د خاوند نه چلېږي چې پیسه کوي هغه کې خود مختاره ده خود مختاره ده په دې به سره خاوند داړې نه چینګوي خفه کېږي به نو
خو دلته د آیات کریمه کې یو ښایسته مسله بیا ذکر کړي ان شاء الله را روانه هغه هم درته کوم کې خیر څه ناڅه خبره ذهن کې کېناسته که نه ډېره ښه وآتوا النساء تاسو ورکړئ زنانو ته صدقاتهن مهرونه د هغوی نحلة په خوشحالۍ سره په خوښۍ سره دا آیات کریمه امام قرطبي تفسیر دور منصور ټول مفسرین نقل کړي دي مخکې دور کې به داسې قصه وه چې زنانه به کله نکاح کېده او کم مهر به متعین شو هغه به د جینۍ ورثه واغېسته جینۍ له به هغه نه ورکړه کېده مهر چې به څومره و د جینۍ د کور افراد چې به څومره مهر دی بس 15 جره به ځمکه ده 10 توله کالي د 50 لکه نغدي دي هغه د جینۍ مور او پلرونو واغېسته ځان له چنګ رباب کو جینۍ به خبره هم نه وه صحیح ده نه الله کریم فرمایل نه دغه مهر به د جینۍ ته څه کېږي حواله کېږي یا د الګ د طرف نه به چې کوم مهر متعین شو نه هغه مهر چې دی متعین به شو لیکن هغوی بیا نه ورکو خاوند به خپلې ښځې له مهر بیا نه ورکو نن هم دا خبره ده نن هم دا خبره ده نه ورکوي خپل مهر نه ورکوي اکثر خاوندان چې دي هغوی دا چل کوي یا که مهر متعین شي چې څنګه واده وشي دویم میاشت پس ورته یا کالي راله راکړه چې خرڅ یې کړمه څه کالي راکړه چې خرڅ یې هغه ورته زواله ابه څه ووایي هغه دا نشي ویلی چې نه هغوی زواله که د دې انسان د دې نارینه نیت د دې نه بغیر او د ده مسلې به الله دې نه بغیر هم حل کوي خو چونکې دې تغل دی په هماغه شانتې کار وشي یعنې هېڅ پکې نه کېږي دا مخکې هم نه او اوس هم نه به دا خدای حق ته څه له تې غواړي که په خپله یې درکوي تعالی چې تا ته وایي چې دا روزګار کې واچوه بهترینه خبره ده بیا روزګار کې ولا وچلو خو په صحیح طریقې سره ولا وچلو یو عالم تېر شوی دی هغه وایي لاهوري رحمت الله علیه احمد علي لاهوري رحمت الله علیه وایي زما ښځه ما نه ډېر زیاته مالداره ده وایي د هغې بله ځمکه ده او د هغې غنم کېږي وایي چې غنم راشي کور ته وایي هغه څه خرڅ شي او څه کور دپاره زموږ خرچه راشي دغه راشي دا کال چې څومره لګي 50 منه 40 منه وایي چې کله غنم راشي نو زه د هغې سټیمیټو جنګوم او د هغې څومره پیسې راځي ښځې له ورکوم وایي هغه ژاړي چغې وایي چې دا بچي زما هم دي که نه نو یوازې ستا بچي خو ما ورته وایي چې زه ورته یم چې نه د دې خرچه الله ما باندې ایښې ده ته پیسې ورشي ته پیسې کې که بچو لی ورکې او کورونو لی ورکې که ښځې لی ورکې خو مال هم راکړې څه خبره نه ده نو وایي سږ کال یې ما له حج دپاره داخله کړې ده وایي زما ښځه دومره مالداره ده صحیح دی که نه چې ژوند داسې نه بیا تو مې نه راځي هغه بیا وایي 50-50 کاله شو زموږ په کور کې زموږ ژوند دا تېر شو اوسه پورې زموږ داړې نه چینګې شي په خپل الفاظو کې ویم صحیح دی که نه هر څه سمره باندې ژوند ښایسته کېږي نو هغه زمانه مالداره ده نه هغه هر څه دې خوا راځي بچو باندې لګوي خو زه ورته یم چې نه د دې ذمهواري الله ما باندې ایښې ده باقي ته به شه خپل کار دې به که دا پیسې ته خپل ورونو له ورکړې زما پکې کار نشته که مور له ورکړه که پلار له ورکړه که د الله پورې مې چاله ورکړې زما پکې هېڅ کار نشته دی ډېر ښایسته ژوند دی بیا وایي وآتوا النساء تاسو ورکړه زنانو ته صدقاتهن مهرونه د هغوی نحلا په خوشحالۍ سره فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فإن طبن که په خوشحالۍ سره درکړي دا زنانه لکم تاسو ته عن شيء د څه مهر نه عن شيء د څه څیز نه منه د مهر نه نفسا په خپله باندې نه فکولوه بیا هغې لره خورئ مسله حل کړه که نه که دې ښځې خاوند له په خپله په خوښۍ سره د مهر نه څه پیسې ورکړې زما مهر دې 50 لک روپۍ ښځې ورته یې دا 2 لکه پکې واله ستا شوې ځان له روزګار کې واچوه دا ما تاله درې کړي خو نفسا په خوشحالۍ سره عن طیب نفس د زړه نه ښه نفسا معنا د زړه نه نو وایي فکولوه هغه بیا خورئ قرآن کریم فرمایي ولې وایي دا هنیئا مریئه دی هنیئا مریئه هاري و مري څه ته وایي هنیئا معنا هوشمزه او مریئا معنا ښه ازمېدونکې هني هغه څیز ته وایي چې انسان کله هغه تیری نه هغه انخلي نه او مری هغې ته وایي چې ښایسته طریقې سره څه کېږي هضمېږي دلته بیا تفسیر دور منصور لیکلی دی امام قرطبي رحمت الله علیه هم لیکلی دی و یو سړی دی بیمار دی څه دی بیمار دی او داسې بیمار چې لا علاج دی زبردست نسخه ذکر کوي دی ځای کې لا علاج بیمار دی خطرناک بیمار دی وایي دی یو کار وکړي ښځې نه د مطالبه وکړي د هغې د مهر د پیسو نه څومره
انسان چې د انسان نه مطالبه کوي، انسان ته وګوري هغه نه مطالبه کوي، په خوشحالۍ سره بیا ورکوي. او چې ته ورته دا ټول مال راکړه ته خیر په ډېری باندې کښېنه، بیا کار روان دی. وایي د هغې نه دي د مهر د پیسو نه مطالبه وکړي چې ته ما د مهر پیسو نه راکړه یو 1000 روپۍ. 1000 روپۍ په خوشحالۍ سره ورکوي، په خوشحالۍ سره. او بیا په هغې باندې شهد وایي. امام قرطبي وایي، تفسیر در منصور هم وایي. او هغه شهد باران کله کېږي، وایي د باران اوبه چې دي هغې نه لږې راولې شهدو کې واچوي. هغه شهد چې دی استعمال کړي، وایي دله به الله صحت کامله شفا کامله وي. ځکه قرآن کریم فرمایي چې فکلوه هنیئا مریئا، دا خورئ ښه ازمېدونکې ښایسته طریقې سره دا ښه تېرېږي. وایي پته ولګېده چې دې کې الله شفا یې ښه ده. دا شانتې تاسو له به الله صحت درکړي. صحیح دی که نه؟ نو ښایسته طریقه دا ده چې ورکوله د هغې نه مخکې یو 500 روپۍ د خپل مهر کې واچوه، او بیا ورته 1,000 روپۍ را راکړه د مهر نه. داسې به نه کړې چې لکه ته به د یو شا به راکړه پیسې. صحیح دی که نه؟ دا خبره هغې کړې ده. نور هم ډېرې خبرې دلته کړې علما کرام مفسرین حضرات. خو آیات کریمه کې مسله د مهر ذکر کړه چې مهر طریقه به دای دې طریقې سره به تاسو مهر حواله کوئ. وآتوا النساء، تاسو ورکړئ زنانو ته بیبیانو ته صدقاتهن مهرونه د هغوی د هغوی مهر دی. ګوره صدقاتهن صدقات اضافت د هن ته کړی، هن نه مراد زنانه دي، صدقات نه مراد مهر دی. پته ولګېده چې دا مهر د دوی خپل دی. صدقاتهن وایي مهرونه د چا؟ دغه زنانه وایي دا د هغوی دي که صدقاتهن. نحلة په خوشحالۍ سره، فإن طبن لکم که په خوشحالۍ سره درکړي دا زنانه عن شیء د څه څیز نه، د څه څیز نه منهو یعنې د مهر نه، نفسا په خوشحالۍ سره په خپله باندې د زړه نه، فکولوه خورئ هغې لره هنیئا خوشمزه، یا هنیئا ښه تېرېدونکي، مریئا او یا هنیئا مبارک، مریئا ښه ازمېدونکي. هنیئا معنی څه ده؟ مبارک او ښه ازمېدونکي. نه چې د دې معنا امام قرطبي مبارک کړی ده. مبارک نه چې یو څیز مبارک وي، مبارک معنا ده چې کې الله برکت اچولی وي، نه چې الله پکې برکت واچي ته پې ځان له علاج وکړي، نه خامخا به د الله څه ټیک کوي. ځکه چې معنی ده مبارک ده او ښه تېرېدونکي، چې کوم څیز ښه تېرېږي نه خامخا معده کې به خاص سره کړي. صحیح ده که نه؟ اوس لکه یو غوښه ده، یو چرګ دی، یو الو دی، یو مایع دی، یو نری غوښه ده. نه چرګ ښه تېرېږي د الو نه، الو لږ ښه نه تېرېږي. او بیا غټه غوښه چې د هغه چرګ نه ښه تېرېږي، بیا مایع چې د هغې نه ښه تېرېږي، او بیا ورپسې چې نری غوښه د هغې نه ورپسې ښه تېرېږي. صحیح ده که نه؟ فرق دی که نه؟ هغه شانتې بیا رزلټ هم ورکوي. الله یې زموږ نه راضي شي. بس دی که بیا وبیا به اللهم صل علی سیدنا محمد. ها ماشاءالله دا حاجي صاحب چې دی حاجي حمید الله کاکا، الله سره زموږ بار بار حرمینو ته بوتلی کړي. د دې د زوی کېدنه شوې ده پرون، نو هغې خوشحالۍ کې دي چې دی نو وایي دې ملګرو له وایي دا سپېږمې خوږومه، نه ملګرو له څه خوږومه، وایي دا خولې وله خوږومه. صحیح ده. دا دعا به وکړو، دا دعا به وکړو، دا شی دغه دی، دا شی لګېدلی هنیه مریه راغلی دی. یا الله زموږ نه راضي شي. یا الله دې ملګرو له الله جون کې مال حال کې برکتونه واچي، زندګي درازه فرح. او حمید الله کاکا دې ته دعا کړي چې الله کریم دې ترتیب ښایسته طریقې سره، احسن طریقې سره د طبیعت مطابق الله وګرځي. دې له الله جون کې مال حال کې برکتونه واچي. موږ سره مشران دي، کشران، نوجوانان، الله دې له راضي شي، دې له جون کې مال حال کې برکتونه واچي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله. دا دوا به لیکه کړی وو حاجم دی چې ما زه چې درته دوا کومه به کامیابي دي خلکو نه واغشتنه نن خامخا. بسم الله الرحمن الرحیم.